ساین تیٹا کاز تیٹا ٹینجن تیٹا دا دری دی کنا دیتا دی انگریزی دا نمونا ورطا اخلو دغا کتابونو کی دغا استعمالو بس زکدار مجبوری دا ٹھیک دا کمپیوٹر را لے لیپ ٹاپ را لے کیلکولیٹر را لے باغی کی دقا نمونا لیکلی دی شو دا اصطلاح چی دا نو دا اصطلاح بکی استعمال کردی دا دی دا پار خپل دا عربی نمونا مشتا ٹھیک شو نا دا ٹینجن چی دا نو دی تا مماس ہوئی سورتا ہوئی مماس بیا هغه مس دا دغه تیر مخفف ته دغه ته نه راخلی ٹھیک ده دغه شانتي دا کاس چې دی دا خو ټینجن شو که نه د دې کاس دپاره کاس تیټه دې ته جیب التمام وي جیب التمام شولا یار دینم خی تخفیف پکی کینو جم پوشو بی دقا او دیشی دا ساین چی دے ساین تیٹانو دا جیب او بیا جب ٹھیک ده دقت نبی راخلی سور دا دغه چې دا احسن الفتاوا هغه کې دا ټول ذکر دی غالبا دویم نمبر جلد ټول په دې فلکیاتو باندې دی نو الته ساين کاس 10 دای نه دی استعمال کړي دا هغه چې مفتی سے په کوم وخت کې لیکلو کنه نو په هغه وخت کې دا ساينټیفیک کیلکولیټر دا سيزونه بنانو نو هغه عربی والا اصطلاح قدیم فلکیات کتابونو کې چې کوم اصطلاح استعمالو نو اقا استعمال کړی دا ٹھیک ده لکه جب تیٹا جب زاویہ دا برابر دا دی او دا دی جیب تمام برابر دا دی دا دی مماس یا مس برابر دا دی او دا دی خوشوی بیا موږ ناراستی وکړه او سستی مو وکړه چې ځان موږ د دې فنون نه لرې کو جو زمونږ هغه اصطلاحات او زمونږ هغه تحقیقات د مشرانو هغه د انګریزانو پټ کړل وایې غستل خپل نمونه خپل اصطلاح قایم وکړه او مزید پکې مختلف آلات جوړ کړل او تحقیقات پکې وکړل اوس کو پسې مونږ هر سره ټوپو سیزي زمونږ نه اغستې ټیک ده نو هغه اصطلاح چې کوم بیا زمونږ په دې آلاتو کې دا نو هغه به استعمالو چې آسان صرف د اسانۍ دپاره که استعمال یې نه کړي یا ګردي په ځای باندې ورته نور نمونه ورکړي پوه شو نو په هغې کې هم څه ناجایز والی نشته ساین ته ساین نه وایې ته وایې زه ورته غر وایم وایه ورته صحیح ده که نه اسیز نوره خوا صحیح لګوه پوه شوې بل زه نوم ورله تږدي په خپل نوم ورله نوم کېده ٹھیک شو بل په خپل رور په نوم کېده بل د خپل زوی په نوم کېده هم ورله کېښودلی شي خو ته به پرې پوهېږي بیا نو پوه شوې بې که نه نو داسې استعمالو به د اسانۍ دپاره هغه اصطلاح چې هغه رایج وي په خلکو کې چې مشکلات راته نه پېښېږي په دې قصه باندې پوه شو بل هغه یو مثال به پکې بل پیش کوو ښه د یو مثلث به پکې بل حل کوو ستاسو هغه ملګری لاړ مثلا دا زمونږ سره یو مثلث دی دا بکی معلومه ده چې 90 درجې ده بېشکه ٹھیک شو بل بکی کم معلوم ده عمود پکی معلوم ده چې ده
مثلا 2 سینٹی میٹر بل زاویه کمه که وتر دا کې زاویه شي ها کار لکه مثال دا زاویه ته معلومه ده چې دا مثال د 50 ده وشو ٹھیک ده اوس دا باقی چې کوم دي دا به معلومه دا باقی به څه کوو دا نامعلوم دی دا وتر هم نامعلوم دی دا زاویه هم نامعلومه ده نو اول د دې په ساين باندې وګوره ٹھیک شو ساين تیټا برابر وي د چا متقابله بټا وته نو ساين تیټا معلومه ده او د دې متقابله دا یو ده ٹھیک شو لا د متقابله ده دا معلومه ده نو وتر به معلومه ده شي کنه ٹھیک ده دا په دې معلوم ده ساين تیټا برابر ده متقابله بټا وتر ٹھیک شو لا دا یو وتر شو او وتر بځای پیکس وي او دا متقابله متصله دا امور اضافي دي دا بدلیږي را بدلیږي د زاویې سره زی راځي که دا متقابله ده دی نو بیا د دې وي زاویې دا متقابله ده ٹھیک ده اوس راشه ولګوه ساين تیټا رسوره ده د 50 متقابله صدا 2 ده کنه سوچ وکوي چې خطا به کې نشو ها طریقه کار دقه ده که خطا شو دا خطایی نه ده ٹھیک شو لا طریقه هو صحیح ده کنه خو به چرته سړی نه په خطای سره یو انسا ګډه وډه لګیدلی نو ځکه نتیجه بدل راوځي ٹھیک ده نو ته بیا سیز ورانه ومه اق کسی پړتال وکړه بیا وای ګوره ٹھیک شو به جانچ پړتال وکړه چې یاره زمانه کم ځای کې یو شی انسا غلطه لګیدلی جو اق چې صحیح کړه نتیجه خپل صحیح شي ها متقابله خو معلومه ده هو وتر نه معلوم دی کنه اوس راشه ساين 50 وګوره د سوره ده 0.7 چه یو کس نه 2-3 ګوره ها ٹھیک ده ها ګوره دې ځای پورې به پوه شوې که نه دا وتر به یوازې کوو دی به څه کوو یوازې کوو ټیک ده داسې وکړه چې دلته مو وتر کې ضرب ورکړه او دلته مو وتر کې ضرب ورکړه پوه شو دا وتر د دې وتر سره ختم شو د شي پاتې شو که په دې سر خلاص شو خو ته وګوره د دې وتر د یوازې کولو دپاره به څه جوګاړ جنګ وکړه نه څه چل به کوو خو چې دی لري وو ټیک ده ما ته ته ویلي وو چې د مساوي نه یو خوا ته څه قسمه تصرف کې ابا خوم کې بیا به څه مسله پیدا کېږي نه او که یو خوا تصرفات وکړي او بل خوا غلی ناستې نو بیا به مسله پیدا کېږي دې خوا مو چې څه و دې ټول له مو ضرب ورکو په وتر نو اخوا نوم ورکو دلته وتر د وتر سره ختم شو که نه لکه یو شی چې په دقیق خپل ځان تقسیم کې خو جو ایستیم په جواب کې نه راځي که نه ختم شي که نه ټیک ده نو دا به ده تقسیم کو نو ختم شو ورسره ٹھیک شه 2 په 2 تقسیم شو ایستیم باقي نه راځي ختمي دا 2 پاتې اوس دلته وکړه وتر خو لا یوازې نه دی او پریدوی نه یوازې کوو وای دا په حالت د ضرب کې دی که نه دا د دې خوا راوړه نو څه ته به شي حالت د تقسیم دی شي وتر دې په ځای پرېښود دا دې نه را بدل کو دې خوا لاس برابر
نو 2 تقسیمی 0.7 6 دسی شو ویسے معلوم کر دو 2.610 صفر 9 سره مو لګو نو وتر معلوم شو چې دا څه شو 2.610 که دا 2 سنټي میټر وي دغه به 2.61 سنټي میټر وي که دا 2 میټر وي دغه به 2.61 میټر وي پوه شوې بس اوس پکې بل کوم شی نامعلوم دی یو دا قاعده نامعلومه ده که نه او یو را سره دا بله زاویه دا قاعده معلومه ٹھیک ده نو دا دهی نسبت راوړه چې دا پکې یوازې نامعلومه راځي چې نو ټول څیزونه پکې معلوم وي ٹھیک ده ساین راوړو ساین برابر ده د متقابله بټه نو وای که خو سره وړو دا شته دغه دا خو د ساين متصله ده کنه ټیک شو دا خو متصل دا وګورئ کاز متصله بټا وتر نو کاز تیټه چې دې ځای دا وانه دلته کازونو برا معلومه ده وتر معلوم ده خو صرف دا نه معلومه ده پدې کی ټیک شو نه پټن باندې کی پټن جن تیټه دغه ټن تیټه برابر ده د متقابله بټا متصله متقابله معلومه ده ٹھیک شو ګوره کاز باندې وته ګوره کاز تیټا برابر ده متصله بټا وتر نو کاز څه شي 50 برابر متصله بټا 2.61 काज 50 रुपये असं तो दे सर जी 6427 खुश भी दा जिदेदा हालत द तकसीम गिरेगा ना दिल तेरा उड़ा तो हालत द ज़रब तश होगा ना बट मसावी मुत्तसिल खुश हुई बदी दीजिए पूरी पे सर खलास शो मुकम्मल दा 2.610 دا दगलता हालत द तकसीम कियो दागेन देखो रावड़ो हालत द ज़रब तश वस काज 50 मुरुविस तला अगवा 0.642 दिल बदी की ज़रब वर्क 1.678 खुश हो मुत्तसिल नूर सरम तक करा गए हाँ 1.689 इसीलिए तकरीबन ये औषध दे रहा जी 1.689 दा के ख़त्म जुदे हो यो बरा सेवा का दगा न दे पारा दा ठीक थी ठीक दा द लोग पर सादा मोबाइल लगा गुजर 678 हाँ ठीक शु दक्का दे पोशे पर बस दा जमुन सर मालूम शो चिदे 1.678 उस दा प्रेदा महा दा पट्टेनु मुनवी मालूम ही का ना आगे वाली मालूम होगा 10 थीटा बराबर मुतकाबिला बटा मुत्तसिला 1050 बराबर मुतकाबिला से शे 2 बटा मुत्तसिला इसी तरह ना अहन अलता मालूम होगा उसी दिल तबदील मालूम ठीक शो 1050 सरा जी 1.1917 बराबर 2 बटा मुत्तसिला खुश हो उस दशे होगा
دا متصله یوازې پرېږده که نه ټیک ده په حالت د تقسیم کې دغلته ده که نه دلته یې راوړه نو حالت ده پوه شو د ځای نه ختمه نه شوه دی خو یې تشریف راوړو ټیک ده دا په حالت د ضرب کې دی که نه دا چې اخوا واړی نو څه به شي حالت د تقسیم ته به شي خلاصېږي پې سر که نه نه لکه دی خوا بیا راشه ها په هغې هم کېږي هغه کراس چیکو که نه هغه هم صحیح دی ټیک دی ها دا انته دی خوا راوړه اوس دا به تې نه دی خوا اوسو نو دی په حالت د ضرب کې دی دلته څه شو 191 پوه شو اوس یې جواب څه راغی ټیک شو بس دقه سیستې راځي که ته یې اوس په کاز دی معلومه او که په ټین دی معلومه او دقه یو شي وشوله بس دغه قاعده چې زمونږ سره په دې مثلث کې و دغه را سره هم څه شوه معلومه شوه اوس را سره په کې مجهول بل څه شی پاتې شو هغه برنۍ زاویه پاتې شو ټیک ده دا که په ساین معلومه که په کاز معلومه که په ټین معلومه په ټولو معلومیږي ځکه چې ځلې خو ټولې معلومې دي که نه مثلا اولې معلومو په ساین تیټا برابر متقابله بٹا وتر ساین تیٹا برابر متقابله څه شی دی دا نو ساغستی ده ها دې ساین دې متقابله څه شی دی 1.678 وتر 2.610 دا به دې تقسیم کتو ساین تیٹا برابر در څه شي اشاریه 0.6426 وشو دا معلومو دا یوازې کا پوښې زمری چې په ګډو ورشي که نه په یو سارو باندې نو په ټول کنډک نه ورځي یو دې جدا کي اول ویزغلی را ویزغلی یو دې څه کي جدا کي چې جدا یې کي نو الو یې ښکار کولی شي ټیک ده دې ته جدا کالو به یې ښکار کوې بیا ویلو معلومې ټیک ده نو چې د ده نه به دا ساین به ترې نه غواړو ساین به ترې څه کړو نو ساین چې د مساوي نه اخواړی نو څه به ورسره کېږي ساین انورس پهې جوړېږي ساین انورس نو تیټا به یوازې پاتې شي نو دا شو ساین انورس 0.426 وشو اوس دا معلوم ساین انورس څه راځي 39.98 لکه 40 ٹھیک شو هم بګی اشاره مشاری پریدو بګنه دقه په دې قصه پوه شو دا شو د 40 اوس د دې ته ځان له پړتال وکړه شي وای په دې مثلث کې دا ما ویلي دي په دې ایمان دی چې درې واړه زاویې په کې د 100 برابر دي 180 نو 90 او 50 او 40 180 بالکل صحیح دغه وشو طریقه کار وشو پوه شوې په دې دا خو موږ په ساین باندې رویسته چې د 40 ده په کاز او په ټین هم رویستلی شي ښه په کاز باندې روباسه تو کاز تیٹا متصلہ بٹا وتر کاز تیٹا متصلہ ایسا شے دے 2/2.610 تقسیم کر دو داغا کاز تیٹا اشاریہ 6 تیټا یوازې پاتې که کاز تیخوا بوزه نو کاز انورس 0.766
اوس دا معلوم کا پوه شوې به د دغې نو هغه 39 غونته کې به راځي که نه دقه چې پوره 40 ټیک دی په 10 باندې معلوم کا دا برابر دا متقابله بٹا متصله متقابله ایسا شے دے دا 1.678 متصله ایسا دا 2 10 تیٹا برابر تقسیم کبھی تو دا 0.839 خوشو تیٹا یوازی پاتے کا 10 انورس 0.839 39.99 دغه څنګه 40 وشو دقه طریقه کار دی اسی هر مثلث چې قائمه الزاویه په دقه طریقه باندې معلوم دی دې کیسه باندې پوه شوئ خاص په دې کې بل یو چیز دی دلته دا ورکړي که نه اب اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ سائن کسی زاویے کے متقابلہ ضلع کو وتر پر تقسیم کرنے کا نام ہے اسی طرح کاس کسی زاویے کے متصلہ کو وتر پر تقسیم کرنے اور 10 کسی زاویہ کے متقابلہ کو متصلہ پر تقسیم کرنے کا نام ہے نوٹ استاذ کو چاہیے کہ ان تینوں نسبتوں کا اجمالی مفہوم طلبہ کے ذہن میں بٹھائے اور کیلکولیٹر کے ذریعے زاویے کی قیمت اور قیمت سے زاویہ نکالنا سکھائے دا کم مشق پکې وکړی شي شنو په دقیق طریقه دا 2-3 سوالونه چې پکې دا وکړو دقه دي پوه شوې به